دانن سویم ورځ دا چې ډنمارک کې یو کارټون چاپ شوی ډنمارک د انګريزانو ملک دی او هغه سره چې سړي کلی دي نو الله پاک دې د زمکه ته پجون جنت جهنم راوباسي او دې زمون په مخ کې پکې واچي سره د مرګرو سره د مرګرو چې پجون دې په جهنم کې واچي او دا ټولي دنیا مسلمانانه وګوري عزیزانو ور سره لیکلي دي او دومره بدصورت شکل کې هغه تصویر چاپ کړی دی چې زه درته نشم ویلی ما ولیدو چې دا سردار کونین صلی الله علیه وسلم زباندې د مرګو مرزو او بیا د خزې ډېرې کړي نور خبرم ډېری دي خو خیر اوس وخت کم دی عزیزانو یهود او نصارا دې الله په دنیا کې ذلیل او رسوا توقي په دنیا کې سره زمونږ د مسلمانانو مرګرو دا کم بادشاہان او شاهان چې د صدر بش په مور فیجی دا سره دغه حرامیانو دی الله ذلیل او رسوا زد نسواراو نه یو تپوس کوم چې د ذلیل بچو مونږ خو د عیسی علیه السلام نومم بیا د سند غسته چې تاسو پیغمبر دی نومم بیا د سند غسته مونږ داغه د مور څه نام و بیبي مریم د بیبي مریم نوم ادمره اوچته خزوا چې الله په قران کې په 100 صفو باندې داغه ذکر کړي ادمره اوچته خزوا نو مونږ داغه نومم به د سند غسته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشپک سو کاله مکه تیر شوی وخدایم ذلیل او رسوا کا تاسو له نور څه پلاس نه درتل چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کارټون جوړولو چې پاغیم نن د ټولي دنیا د مسلمانانو زړونه مجروح کړي زړونه خاصه په دې او خبره فکر وکړي چې د پیغمبر حکم نمنل دالو یا گناہ دا او کده پیغمبر تصویر جوړول دالو یا گناہ دا پدې مې پوه شئ د پیغمبر حکم او د خدای حکم نن د قرآن غوندی کلام او د بخاری او ترمذی او ابو داود او مسلم غوندی کلام په پاکستان کې موجود دی او نن د پاکستان فیصله د لارډ میکاله په قانون باندې کیږي کنه کی د انګريز په قانون باندې شپږ کال وشو چې نن د پاکستان یو فیصله ده ونیسا یو فیصله یو خود دی غم لټنګ یو فیصله تر اوسه پورې د الله په قران نه ده شوی وی هر چاته زما خیال دې زیګر می ډیر ملال هر چاته زما خیال دې زیګر می ډیر ملال دې هر چاته چې زګورم دې ټګان د بنگاله دغه مشم خله هر چاته زما خیال دې
جگر میں ډیر ملال دے هر چاته چې زګورم دی ټګان د بنگاله دغه مشم خله منلې دی د لاډ میکاله قانون پزان باندې پښتون پښتون زپخپنا کې دې ګتاوام په دې پښتو لفظ باندې ګاندو خانه دمره ګیره بدیو بلبله بده تنگ پتلون والا پرتوک سره روانیا دغه بکه د باګرو دلا کلا پکور کې ود پروته او استاد دونای چې له هغه ځان بیا رېګمال کړي یو سرک تراوي منله د قانون پزان باندې پښتون چې ورشي کچرو لپکی جوړی دی میله دغه ماشوم خله منله د قانون پزان باندې دی زن طلاق پښتون چې ورشي کچرو لپکی جوړی دی میله دغه ماشوم خله چین مان رستو آزاد دی نن ورشي د چین حال وګورئ په دنیا حاوی کیږي لګیا ده نن امریکا هم د چین نه یریږي امریکا کې دا پونی نه دی چې دا بیا پاس کړي دل لا زمون صدران ولې منډي وې ډېری دا پښتانه ګورې دې بل شي شوقیان دي تپوشوه زکا چې څنګه هغه سور سپین دی رستو به کټویم سور سپین نه کنه مونږه هندوستان ما سره آزاد دی په 86 کې ما هندوستان لیدلې دی په خدای قسم چې د دیوبند سره به هندو تیرې دو یو ورځ نو د دیوبند دیوال ته داسو माँ वर्ते ये क्या करते हो वेल हम जो आजाद है ना इस जगह की बरकत है दरअसल कि हम जो आजाद हैं ब्याह में द दिल्ली पर पार्लियामेंट के यो एमएनए न तपो सको एमएनए माला आप यहां क्या करते हैं ये तो शेखुल हिंद का सेमिनार है न माता वही वल्लाह दा टके आगे मुकरो कि हम जो आजाद हैं मौलाना साहब शेखुल हिंद की बरकत नंतासो वाइज पाकिस्तान कैद आजम आजाद करे दे कैद आजम गरीब हो खबर हम लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आजाद करी शेखुल हिंदी मौलाना हुसैन अहमद मदनी दी मुफ्ती किफायतुल्लाह दी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी आजाद करी बिया इंतहा निष्ठा पर गुर्बत के कम पर हिंदुस्तान के रिश्के जो चलाई नो दशपे पे फुटपातों ने उदकीगी नुमा यो न तपो सको कि तुम इधर क्यों सोते हो अलबत् घर मर नहीं है अपना वतन है गुजारा करते न जमाती जानो द यहूदो द नस्वाराओ ताल्लुक प्रे दई दोस्ती प्रे दई मरगर्तिया मकवई द डेनमार्क द तमाम मसनूआतों खत ताल्लुक कई लकसंग च द बैतुल्लाह शरीफ बादशाह होकर और से सरक तो गुरदोलो मुतिया देते हो नंद यहूदो
د دنیا تجارت په پاکستان کې دی. سیوانب چې وګورئ متیازې پې کوئ، پیپسي چې وګورئ متیازې پې کوئ. د یهودو تمام تجارتي نظام دا د ملک نه ختم کړي. مونږ دې د لوږې مړه شو، خو د ډنمارک او د یهودو سودا به په پاکستان کې نه خرڅو. او دا مشرف ته ویم چې خدای ته وګوره، چونچونیا خدای ته وګوره. که دې ملک نه جنات لیشي، دې ملک نه صدر ایوب لیشي، دې ملک نه بوټوت لیشي، دې ملک نه ضیاءالحق لیشي، دې ملک نه به تم یو ورځې د تورو خاورو د ډیری لاندې پروت تو به یو ورځې لاړ. خو د خدای خبر، د خدای خاطر وکړي چې یو د دې ملک نظام بدل کړي، د دې ملک نظام بدل کړي. کدو یې نه بدلای الله پاک دې د شپې چې سملی او سسپه کې هاټ پیږي. اوس ان شاء الله شروع شوې ده د ډاکټر رحمان والنګا ده. څوک چې ګوره بایپاس اپریشنونو لمنډي وای، تاسو خیال راغی ان شاء الله شروع در باندې شوې ده. بلا بیگام زلزلہ وا ابلش پموا لا بلش پموا سبم لای او سبب د خاور ډیرو لاندې پراته لکه په بالاکوټ او مظفر آباد کې د شپې سملاستا او سهار د خاور ډیرو لاندې پراته. خدای بدر سره دا چلته. زما په خدای قسم دی چې زه د شپې سملم او اسمان ته وګورم نو د دې اسمان اراده ګوره ما ته خطرناک ښکاري. د خدای خاطر وکړي چې یو خزه بند کړي په کورونو کې. ګوره دلته چې په موټر سایکل دوه کسه سواری غلط پولیسي ونی ولی وای ډبل سواری منه نو یو تنوي چې دا خزه چې ځان پسې کینولي ادرې باندې بورای وای نه دي سړی متعلق دی خیال درا نو دا لسمنه بورای چې دا ځان سره ګرځول په کور کې کینوي. خدای ویلي دي او دا علماء پویږي قرنا فی بیوت کنا حکم دے د خدای چې قرنا تا ته جسپایي وای چودري جا دا چودري کې کنه ولاړ کنه ولا او چې خدای وای چې قرنا خدای په کور کې کینه وای په کور کې بم خدا په تیزه تیزه نه ګرځي چې د خپل आवाज پر دې سره وانه. نن کفار خاص کر امریکا په ټوله دنیا د خدای دعوا کول غواړي. ما وې چې روس په کابل کې د صحابه په قبرونو بمباری کړي وا الله روس تباہ کړو کړه. امریکای په عراق کې په اولاد رسول بمباری کړي دا خدای به تباہ کوي. او شیعو واوري مونږه د بیبي فاطمه واده باندې کې چاني کړي زه په ژوند کې د چا واده تنیم په ژوند هغه نکاح تړم چې د بیبي فاطمه باندې نکاح او سنیانو ټونګیانو هغه نکاح تړم چې د بیبي عائشه باندې نکاح. بیبي عائشه د سردار کونین په اولاد قربان و، ابو بکر په قربان و، عمر په قربان و، عثمان په قربان و، علی په دې ټولو صحابه قربان و. نو زما عزیزانو
په دې خبرو نه کېږي دا وختي تور چمچنګ ټمټنګ چمچنګ ټمټنګ دا ټمټنګي پرې دی د امریکای خلاف شپه ورځ په موږ کې خدای ته आवाज کوي چې یا الله امریکا راته ټوکړي ټوکړي او ذلیل او رسوا خدای ته تباہ او برباد کې سره د هغه کسانو چې کم کسانې مرګري خدای مرګري تباہ یا الله عمر نه مرګري عمر نو زما عزیزانو نن لوی ظلم چې کوم د تمام مسلمان دنیا سره کوي هغه امریکا کوي اسلام جهاد دا دواړه نمونه نن د قران نو وسته غواړي امریکا او زمون مسلمانان ورسره په هغه پیسو ته څوي ډالر مولا سره کړی نه دي ډالر نن په ډالر مسلمانان سروې کوي او د قران نه د جهاد او د اسلام لفظ وباسي ما وې چې قران د قاری فیاض په سینه کې پروت دی دینه به څوک وباسي نن کروڑونه و ربونه د قران حافظان دي بلدا چې خدای ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قران ما نازل کړی دی او زبې څوکیدار نو د کوم شي چې خدای څوکیدار هغه کې څوک تکول شي ان شاء الله خدای دې عمرونه درکې او ډېر مودم خدای ترغه ژوندۍ لرا چې تاسو امریکا ټوکړي ټوکړي وګورئ او د امریکای مرګري تاسو ټوکړي ټوکړي وګورئ او په پاکستان کې د لارډ میکاله لندن تر رخصت قانون او د قران قانون خدای جاری عزیزانو سینه مې خوږیږي نور کونو په منځ کې د بے اتفاقۍ کوشش کوي تاو ما جنگي او ځان بچ ساتي تاو ما په خدای مې دې قسم ما د پلار د قاتل نو سه عالم کړي دې په دې سړي دا دې ژوندې دله مې وروسته زما پلاری 300 ډزا وشته نو سه راغه دله مې وروسته कि ये मेरे बाप के कातिल का नवासा है इसको मैं आलम बनाना चाहता हूँ जमातल बोल आपका ईमान कौन पैदा करेगा मल बस कारी साहब बात न करे पलस काला कि मैं पदम मुला करो ब्याह में पास अंजान सरा पे दौरा ओकड़ा द प्लार कातिल नंता सो दत्त से खबरे सख्ते باندې ټوپک او تماچې را لې په یو بل قربان شي د یو بل علاج شي بس وای اشرانه يرشو در بهارا کیشود سر سبز سن در بهارا کیشود سر سبز سن خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ خاور شچ رنگ رنگ گلو نونی بلنن چی چاہتا دکارو ہے نو بیا چورتا یادول غواړي نزان در نه پټي نو ماغه پر یو شعر د رحمان بابا ویلو چې دنیا د آشنای نو سنما چې دنیا د آشنای نو سنما نو په باتروم کې را نه ولې پټې دلې نن چې غټو خلکو تر دې کار پیښ شي کنه نه پیې وځي صاحب غسل خانه کې نو بیا نو ورته ټلیفون کوم مال څه دړې غول کایسه او دومره غونډه غول پې تراوتی وای کنه توبه او باسا د خدای او د رسول خاطر وکي چې صحیح اسلام په کورونو کې راول د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي په دې قوم او په دې ملک رحم وکي دعا وکي په اخلاص چې یا الله پنن شپه کې امریکا تباہ او برباد یا الله پنن شپه کې سره د مرګرو تباہ او برباد
یا الله سره د مرګرو تباہ او برباد. یا الله چې کوم خلک په پاکستان کې قرآن راوستو قانون ته نه پریدي، یا الله وعلى جهنم کی وتی کی د خپل حبیب په خاطر. خدای زمون خزو ته هدایت وکړي، خدای زمون لونو ته هدایت وکړي. دا نیټ ورکونه دا ټي وی ګان رانتو بونه لري کوي. نن درته په ټي وی او په کیبلو دام خای بیا لکان کوڅه تروځي نن خو ډیره مزیدار هی د خراب بچیا د خراب بچیا جمعات کې کېنا الله الله کوا واوري. بس اخیری خبره مولانا اشرف علی صاحب وایي کہ واللہ باللہ سمت اللہ، مجھے خدا لا یزال کی قسم، ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ځل الله ویل د دوړو جهانو د نعمتونو نه بهتر.